بچ کئی کو دولت ورته نه ورکوي یا دا چې آخرت کې ورته د هغې بدله جمع کوي انسان ته پته نه لګي او الله تبارک وتعالی هغه دعا قبوله کړې وي او د هغې بدل به ورته په آخرت کې ورکوي. نو ما دا عرض کولو چې همیشه دپاره په هر څیز کې د الله تعالی نه سوال کو. روایاتو کې راځي که د پړې تسمه دې وشلېږي د هغې سوال هم د الله تبارک وتعالی نه کو چې خدایه د پړې تسمه مې وشلېده د دې د روغېدو خدای انتظام وکړي. نو دعا عبادت دی. الدعاء مخ العباده. دعا د عبادت مغز د مغز. نو دعا به د الله نه غواړي د بابا نه به نه غواړي. بعضې سادهګان خلک قبر ته ورشي اولیاء الله زمونږ د سر ګلونه دي زمونږ د سر تاجونه دي. قرآن دا غي تعریف کوي الا ان اولیاء الله دا الله تعالی قریبی خلق اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. لیکن دا اولیاء الله مطلب دا نه ده چې ته د هغه قبر ته ورشي او د بابا نه سوال کوي چې بابا ما ته به اولاد راکې بابا ما ته به ښځه راکې بابا د ناجوړه ما ته به صحت راکې. دا سوالونه یو الله نه کېږي. د الله نه به دو قسمه څیزونه دي. یو تحت الاسباب دا د بنده نه غوښتی شي هلکه یو بوټ اوبه راکه هلکه یو ډوډۍ راکه هلکه یو 10 روپۍ راکه. دا څیزونه د اسبابو ما تحت دي. نو د ما تحت الاسباب سوال او غوښتنه د بنده نه کولی شي چې هلکه یو ډوډۍ راکه یو بوټ اوبه راکه. لیکن ما فوق الاسباب اولاد غوښتل صحت غوښتل دا د رب العالمین جل جلاله خاصه ده. الله نه به اولاد غواړي. پیغمبران چې پیغمبران دي هغوی د الله تعالی دربار کې سوال کوي. هنالک دعا زکریا ربه. بی بی مریم کمرې ته چې زکریا علیه السلام ورغی نو بې موسمه میوې ولیدې. د هغې میوو موسم نو تپوس ورته وکړو انا لک هذا بی بی دا میوې کوم ځای نه راغلې د دې موسم خو نه دی. هغه وویل من عند الله دا الله تعالی ما ته رالیږي. زکریا علیه السلام ته پته ولګېده چې بی بی مریم خاونده کرامت ته خاونده کرامت. په دغه ځای کې د زکریا علیه السلام زړه را ډک شو چې زما رب دومره قادر مطلق چې هغه بی بی مریم ته بې موسمه میوې ورکوي. زم بوډا یم او زما ښځه بوډۍ ده او زمونږ موسم د اولاد نه دی لیکن الله قادره دی چې بوډا ته م اولاد ورکړي. قرآن وایي هنالک دعا زکریا ربه. په هغه ځای کې زکریا علیه السلام د الله تعالی دربار کې لاس پورته کوي. سوره مریم د هغې پوره نقشه چې کوم دنه پیش کوي چې وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. خدای ما ته خو یو بچی راکړي چې هغه د نبوت د میراث حاملي ويرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. خدای پسندیده بچی غوره بچی راکړي. بلن آواز راځي یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زیر در کوم بچی به در کوم داغه نوم به یحیی وي او په دې نوم دنیا کې بل څوک نه دی تیر شوی. نو ما دا عرض کولو چې دعا عبادت ته دا به دیو الله نو موږ روزانه مونځ کې د خدای سره وعده کوو ایاک نعبد خدای ستا عبادت وکړو بس. نو دې وجه نه قبرونو ته چې ځئ نو بابا د پاره دعا غواړئ. رسول الله مبارک به چې مقبرې ته راغی نو سلام به واچولو السلام علیکم
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا سلف ونحن بالأثر. دعاګانې به کولې، سلام به پې واچلو. تاسو هم چې په مقبره دی دا دعا یاد لرئ، السلام علیکم اهل الدیار. او دا هغه کورونو خلقو چې تاسو په دې مقبره کې په تاسو سلامتیا وي، دا حق لار ده، په دغه لاره به موږ هم درځو. موږ د الله نه تاسو دپاره بخښنه غواړو. عطاءالله شاه بخاري یو تقریر کې سټیج ته راغی، خلقو په اعتراض وکړو چې قبرونو ته تلل څنګه دي. وی زه اوس له د پلانکي بابا د قبر نه رالم. قبرونو ته تلل مستحب او مسنون دي. رسول الله فرمایي كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ما د قبرونو نه منع کړي وي، الا فزوروها، خیر د اوس د قبرونو زیارت ته تللی شي. فانها تذکر الاخره، د مقبرې د تلو مقصد دا دی چې تا ته آخرت را یاد شي. یو سره د پلانکي بابا د قبر نه راغلم، لیکن الحمدلله ما د ځان سره ایمان وړلی، ایمان مې بیا هم واپس راوړلی دی، ځکه ما په مسنونه طریقه د بابا د قبر زیارت کو سلام مې واچولو، او بیا مې د قرآن مجید څه آیاتونه ووی. ما وی خدای د دې قرآن هغه ثواب دغه مرحوم ته ورسه، د ده په قبر باندې رحمتونه نازل کړي، جنت کې ورته لوی مقام ورکړي. نو ایمان مې وړلی، ایمان مې ځان سره راړلی هم دی. او ډېر خلک قبرونو ته ورشي نو ایمان هغه دی کې پرېږدي. د بابا نه غوښتنه شروع کړي، بابا ما ته به زوی راکې، بابا ما ته به ښځه راکې، بابا ما ته به صحت راکې، نو ایمان وړلو هلته پرېښودو. عبادت بل الله نه ما سوا د بل چا نه کوي، نو دعا عبادت دی. په هر حال شپه او ورځ د الله تعالی نه سوال کوئ، او خاص کر مشران چې ګیرې سپینې وي هغوی ته کم از کم تهجد پکار دي، ځکه دا سپین ډکي دې ته د مرګ الارم وایي، چې دا د مرګ الارم دی. یو سړي ته تنبیه ورکېدی شي چې هلکه مرګ دې نږدې دی. نو بیا د آخرت دپاره د قبر دپاره توښه تیارول پکاري، او د هغې بهترین اوقات هغه د پښمني عبادت دی. څوک چې د قبر تورې تېري روښانول غواړي هغه دې د تهجد لمونځ کوي. اسې مې یو سړی د سهار اذان سره خو پاسي، نو 10 منټه د هغې نه مخکې دې پاسي. حدیث مبارک کې راځي چې هغه سړی ډېر مبارک دی چې دی پاسي اودس وکړي او تهجد کې به خپله بیبي پاسئ. پاسه که نه بیبي؟ اوس خو اذان ته 10 منټه دې لږ اودس وکړه، یو 2 رکعته نفل خو وکړو، بیبي پاسي. یا یو بیبي پاسي ده او لګیا دی اودس یې وکړو، تهجد کوي، او نن سبا خو ګړۍ دي پته لګي چې اذان پسو کېږي، ګړۍ نه پته لګي چې اذان ته څومره وخت دی. نو که ته 10 منټه مخکې پاسېدې نو ستا په خوب به څه اثر پرېوځي. مبارک وخت به لګیا دی بیا مومي، او هغه ښځه خپل خاوند پاسوي، نو دا ډېره مبارکه جوړوي، په هغه کور باندې برکات نازلېږي. دعا وکړئ چې الله تعالی موږ ټول د تهجدو په دې عبادت باندې سرفراده کړي. خاص کر طلبا ورونو ته لازمه ده چې هغوی تهجدو ته پاسي، او دغه وخت کې د علم نافع دپاره دعاګانې غواړي، او دغه وخت کې دا لږه مطالعه هم وي ډېره بابرکت وي. اللهم انت الهنا وانت معبودنا وانت تجيب ودية المسترين اجب دعواتنا واستروراتنا. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي، او د دې نه علاوه د دینی تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي المختار وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وأبي بكر بخلافته زان الأرض وحلاها وأبي حفص بشجاعته في هذه الأمة قواها وعلى عثمان بشيمته رفع الأخلاق وزكاها والكرار أبي الكرماء والزهراء وابنيها حب النبي رسول الله مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفصن الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان أما علي فمشهور فضائله والبيت لا يستوي إلا بأركانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر محفل مبارک هذا او زما قابل صد احترام علماء کرام و مشایخ عظام او دا الله دا دین طالبانو او زما د اسلام خوږو مشرانو ورونو یو مبارکه نورانی اجتماع ده. مونږه د عظیم مجاهد قطب العالم او زینت العارفین او زبدة السالکین حضرت
العلامة مولانا محمد أمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعل أعلى جنة الفردوس مسكنه ومثواه. دا صاحب زادگانو شکر گزار ما چې دا دریم ځل ما ادنا طالب تم پدی نورانی عظیم اجتماع کی د سوینا موقرا کئی. اللہ تعالی دی د خپل عظیم والد بزرگوار د برکاتونه مستفید کی او هغه کارونه د دینم والی کم چې دی عظیم شخصیت په خپل ژوند کې کړیو. تاسو ډېرو کمو خلکو دا عظیم مجاهد لیدلی. الحمدلله ما ته د هغه بار بار زیارتونه نصیبه شوي دي. یو ځل کرة بعد کرة ومرة بعد أخرى کرات ومرات. او دا شیخ الحدیث عظیم شیخ حضرت مولانا عبدالحق رحمه الله رحمتا واسعتا سره دلته د درې څلور ځله راغلی. شیخ الحدیث رحمت الله علیه به چې چرتم تنګي ته یا دی نو ترانو راځه 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 چې د یو عاشق رسول ملاقات تم ورشو رابلو. نو سا عجیبه منظر به ځکه شیوخ به ملاو شو. ولی را ولی میں شناسد ولی را ولی میں شناسد. اصلی ولی هغه چې هغه په جهاد کې د ټولو نه مخکې رواني. دا تاسو لي چې یو شاعر هغه د حاجي صاحب دغه واورېدو چې زرق برق نه څه نه جوړېږي. 300 صادرې او رومبالونه یې د ځان نه چاپېره کړی. سوندر غوی یې ځان نه جوړ کړی. سوندر غوی نه څه نه جوړېږي او د جهاد نه په میلونو باندې تښتي. پیری د زرق برق جامو عبارت نه دی. پیری د جهاد عبارت ده. د جهاد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هغه د کفر د طاقتونو نه یریږي. په کشمیر کې به د ټولو نه مخکې دا عظیم مجاهد ولاړو. مولانا رحمت الله علیه راغی ډېر ساعت ورته دی عظیم مجاهد د مدینې منورې خبرې کولې او مولانا ډېر په مینه باندې اورېدې. چای ورته واچولې. مولانا وی بس ته وی مولانا دا چانک او پیالې ما د جانان د کلي نه راړلې دي. د جانان د کلي سره مینه او محبتو. نو د هغه ځای در او دیار زه چې مدینه منوره کې مالته ما ته بزرګانو د مدینې خبرې کولې چې حاجي صاحب به دلته کې خوب نه کولو. شپه او ورځ به په ذکر او اذکار کې مشغول و. هلته یې ځان بلکل محوه کړی. ډېر کسان هلته ملاړ شي هلته مریدان لټوي او هلته پیري څرګندوي. نفس گم کرده می آیم جنید و شبلی و اینجا. هلته د شبلی او د لولوی بایزید بستامي غوندې کسانو خپل ځان پټ کړی. هلته خپله پیري نیغه نیغه مه کوه. ډېر هلته هم ګرځي مریدان لټوي. حاجي صاحب مخپیبلې ګرځېدو او د مدینې منورې د عبادو او د زهادو خدمتونه به کولو. دې ته چې کوم نه پیر او مجاهد وایي. نن چې دا انوار ګورئ دا د هغه عظیمو جهادي کارنامو نتایج دي. رب العالمین جل جلاله دی د هغه په اولاد کې دا رڼا الی یوم القیامه دقسې جاري او ساري لري. او خبر یې پروسه کال هغه عظیم مجاهد دلته په سټیج موجود او نن د شهادت هغه جام اسکله ده او په قبر کې لګیا دی د نعیم مقیم ننداره او تماشا کوي. عظیم مجاهد مولانا محمد اسحاق رحمه الله تعالی رحمتا واسعه شهید شو. مرګرو خوب کې وکتو چې زه خو د دې شاتین لاندې پروت یم. واقع چې ویله ټولو دغه ته جهاد وایي. ډېر خلک په مولایانو اعتراض کوي نن سبا چې دې مولایانو څه کړي دي. دا لوی لوی لیډران چې نن را راوتي دي دی خو یې د خلکو زامن کابل کې چې کوم مړه کړ. لوی لوی لیډرانو نه ما واورېدل انتخابي جلسو کې دا خبره کوي چې دې مولایانو څه وکړ. پردي زامن یې هلته لاړل او مړه یې کړ.
ستا خوله دې خدای ماته کی. مړې کل که شهیدان کل، مړې کل که شهیدان کل. دا رسول الله مبارک پس صحابه لیږل او هغوی به هلته جام د شهادت نوش کو. نو رسول الله مبارک ته دا ویلی شي چې پردي زامن یې هغه مړه کړل. صحابو به چې دا لولوی د مجاهدینو قطارونه لیږل. زه یم د دې لیډرانو په خوله باندې دا پلیته خبره راځي څنګه؟ کم کسان چې په افغانستان کې مړه شوي دي دا د شهداو په اعلی ارفع مقاماتو باندې فایده شوي دي. او دا هم د خدای فضل دی چې د آخرت ورځ موجوده ده. د آخرت په ورځ به ګورئ انشاءالله چې طالبان او دا شهیدان به ډومبني صف کې ولاړي. دا هم د خدای الله تعالی چې کوم دی نو احسان دی. په کومه خوله تاسو دا وایئ چې د علماو هغه د قوم زلمي ولېږل. علماو خو هغوی ته د شهادت هغه لاره وښیله. اصل شیخو هغه شهادت دی. قرآن وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. څوک چې د خدای په لار کې خپل روح ورکړي هغه ته مړی مو وایه، بل احیاء دا ژوندي دي ولکن لا تشعرون. تاسو په هغې نه پوهېږئ. الله تعالی مجاهد ته هغه عظیم حیات برزخي ورکي. هغه لګیا ده د نعیم مقیم نندارې او تماشې کوي. نو دا عظیم مجاهد په نوڅو کې الحمدلله مجاهدین موجود دی او دا خوند کوي. زمارو اولیاء الله لا خوف علیهم. په میدان د جنگ کې چې وځي هغه د دشمن نه نه یریږي. هغه د دې غم نه کوي چې مانه به بچي یتیمان پاتې شي، زما ښځه به کونډه پاتې شي. شهید د مخکې نه د سره فیصله کړي جنگ ته تلل ټوکه نه ده. جنگ ته تلل ټوکه نه ده. مخکنی جهاد و طالبان لا نور راغلي. زه میرانشاه کې یو پټرول پمپ سره ودرېدم، پټرول مو اچولو. هغه د پټرول مالک وویل کېنئ مولوي صاحب لږ پکټ کې ورسره کېناستم. یو سپین ږیری په لاسو کې تسبیح وي. راته وایي دا ټول د امریکې په دولت دا خلک لګیا دی جنګ کوي، دا د امریکې دولت دی. مې کاکا تا ته دا خبره مناسبه نه وه. ښه ږیره دی او تسبیح دې لاس کې دي. وی نه نه مولوي صاحب ته پسه پوهېږي. مې کاکا ته خو غریب مدرس یم، دومره طاقت مې نشته، خو یو 1000 روپۍ در کوم سبا دې بوزم. هغه ورځو کې جلال الدین حقاني په تور غر باندې جهاد کولو، خوست لا نو فتح. مې زه دې هلته بوزم، صرف هلته کې ته یو 2 ګنټې ودرېږه کوم ځای کې چې لګیا دی مجاهدین په ړومبني صف کې دي. رنګ یې تک زیاړ شو، د پیپل پاڼه ترې جوړه شوه. فبهت الذي كفر. مې دا جهاد په دولت نه کېږي، په دې کې هغه مالدار خلک راغلی دی، هغه مالدار چې ستا تمام میرانشاه بلکې وزیرستان درته اخیستی شي. جهاد دا د یو جذبې ماتحت کېږي. یو سړی چې میدان جنگ ته وځي هغه د خپل زړه سره مخکې نه فیصله وکړي چې زه ځم معرکه کاردار ته، د دې پته نه لګي چې زما د کپرۍ پرزې به اوله لوځي او که د ډه ټوټې به مې لګیا دی الوځي. هغه مخکې نه دا فیصله کړي. جهاد د هر یو سړی نشي تللی، غټ غټ خلک نشي تللی جهاد. جهاد د هغه نوجوان، جهاد د هغه بهادر دي چې هغه د الله تعالی سره مخکې نه عهد و پیمان کړی چې مولا ستا د الهی کلمت الله دپاره ځم. او ډېر په بهادرۍ باندې هغه د الله تعالی نه دا سوال کوي. د زمارو دا لیډران اکو بکو وایي چې دې ملایانو پردي زامنو لېږلو هلته شهیدان کړل. زمارونو دا علما خو قابل صد احترام دي. طالبان څوک وو؟ طالبان اصلي سوچه مسلمانانو، طالبان اصلي پښتانو، اصلي پښتانو. نو تا ما باندې فرض وه چې زما یو ورور ګاونډي هغه لګیا دی شهید کېږي،
پکار ده چې د هغه مدد د پاره ورسو. رسول الله مبارک فرمایي انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنان خپل کرونه دي. رسول الله مبارک فرمایي مثلکم کجسد واحد، ستاسو مثال د یو تنې په شان دی، فقط نه ګوته چې درد راشي تمام جسم بے قراری. رسول الله مبارک به صحابه لیږل د اله کلمت الله د پاره، او صحابه به شهادت هغه خپل سعادت ګڼلو. رسول الله مبارک د موتی جنگ ته صحابه لیږي، سوی ورته د رسول الله د مبارکو شونډو نه قربان شم. رسول الله په مبارکو شونډو په پاکه ژبه صحابو ته خطاب کوي چې علیکم زید بن حارثه، فإن أصيب زيد بن حارثة فعليكم جعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر بن أبي طالب فعليكم ابن رواحة. فمدینه کې رسول الله د درې جرنیلانو د شهادت هغه لګیا د پیغام ورکوي چې ستاسو کمانډر د جنگ هغه زید ابن حارثه دی. دا د رسول الله محبوب ترین صحابه د رسول الله دی، په دوی باندې نیولی و، په خپل زوی باندې نیولی و، ورته به زوی وي. اول به کمانډر زیدي، که زید شهید شي نو بیا به جعفر ابن ابي طالب دی د تر زوی دی، او که جعفر ابن ابي طالب شهید شو نو بیا به ابن رواحه جهاد کوي. رسول الله مبارک مدینه منوره کې او صحابه لیږي. آلته چې صحابه ورسېدل، موته مشهور ځای دی، ګوري بلقا مخامخ بل ښار دی، په بلقا کې 2 لکه کافران رومیان را جمع شوي دي او مسلمانان 10 زره وو. یو صحابي ملګرو ته مخ راوګرځولو چې یا اخواننا والله رأينا كثرة عدد الأعداء، تعالوا نخبر رسول الله بكثرة عدد الأعداء، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بالزحف فنطيع أمر الرسول في كلتا الحالتين. مرګرو دشمن ډېر زیات دی، موږ لږ یو. راځئ رسول الله مبارک ته سړی ولیږو او ورته وایي چې دشمن خو ډېر دی، بیا به رسول الله موږ ته نور کومک او مدد راولیږي، او یا به راته وایي جنګ مه کوئ، واپس شئ. ابن رواحه چې دا خبره واورېده نو یکدم پاڅېدو او سخت غصه شو او ویلي یا قومنا والله ما حاربنا اعداءنا بکثرة العدد والعدد. موږ د دشمن مقابله په مټو او په ډېره وسله نه ده کړې، بل حاربناهم بهذا الدین الحنیف، د اسلام په برکت موږ مقابلې کړې دي. تمامو صحابو په یو طریقه جواب ورکو چې قد صدق والله ابن رواحه، په خدای مې دې قسمي ابن رواحه رښتیا وایي. بیا د غصې نه ابن رواحه پاسي او یو قصیده اورئ. دا قصیده اوس هم د ابن رواحه شهید په قبر باندې لیکلې ده. تاسو د خدای هغه ځایونو ته بوځئ چې کوم ځای کې موته کې د دغې شهداو قبرونه دي. دغې عظیم مجاهد صحابي په قبر دا قصیده لیکلې ده: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا. زه خو د خدای نه د بخښنې دپاره راغلی یم، میدان د شام ته دې ته نیم راغلی چې د شام غرونه وګورم، د شام سړی وګورم. ما د مدینې منورې هغه پاکه ایمانی فضا دې دپاره پرېښې ده چې خدای مو وبخي. لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا. چې دشمن ما په توره ووایي او زما د بدن نه وینې په زګونو روانې شي، جنگ کوم دشمنان وجنم او ما باندې یو کافر حمله وکړي، او طعنة بيدي حران مجهزة بحربة
تنفض الاحشاء والكبدا. یا ما یو کافر په نیزه ووایي چې هغه نیزه زما دړه او زما د جګر نه پورې را پورې وځي. زه دا غواړم ولې حتی یقال اذا مروا على جدثي یا ارشد الله من غاد وقد رشدا. خلق به زما په قبر تیریږي راته به دعا کوي چې آفرین دی مجاهد ستا په جهاد. نن موږ مولانا اسحاق نوم چلو نو رحمت الله علیه پې وایو جهاد هغه یو سړی ژوندی کي. وعلى كل حال دا پاک خلق والله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اے مومنانو د خدای نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین. د رښتونو سره مل وټل شئ. دا حاجی محمد امین مجاهد رحمه الله تعالی رحمتا واسعه او دا اولیاء الله دا شیخ معین الدین اجمیری رحمت الله علیه دا شیخ رحمکار رحمت الله علیه او دا شیخ پیر بابا علیه الرحمت او دا بایزید بستامی او دا داود موصلی او دا حسن بصری او دا داغه خزانه د رحمتونو ډکی دي. مونږ ټول الله تعالی ته فقرا محتاج یو. په هر خبره کې د رب العالمین نه سوال کوه او دعاګانې غواړه او دعا کې چې څومره عاجزي وي دومره رب العالمین جل جلاله هغه دعاګانې قبلوي. دا دعاګانو دپاره وخت نه دی مقرر. ادعونی مطلق ته هر مال چې د رب العالمین جل جلاله نه دعا کې. لیکن بعض اوقات هغه بیا ډېر مبارکي. بعض اوقات د دعا دپاره بیا تیر به هدفي. خاص کر د پېشمني په وخت دعا دا بیا ډېره قبلېږي. خط خو اسم رسی یو سړی چې د ډاک په ذریعه خط لیږي او ډاکخانه کې واچوي هغه رسی. لیکن خط چې رجسټري کې اب یقینا رسیږي. نو بعض اوقات بالکل دعا رجسټري کې رب العالمین جل جلاله بیا هغه دعا قبلوي. بعض اوقات داسې دي چې هغه ډېر مبارک دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې روزدار کله روزه ماتي او په دا وخت کې دعا کوي دا دعا ډېره زیاته قبلېږي. ځکه مزدور ته مزدوري په آخره ورځ کې ملاویږي. مزدور ټول ورځ غریب مزدوري کوي چې کله مزدوري بس کې مالک ورته دغه مزدوري ورکي. روزدار روزه نیولي دا هم یو ډېر لوی عبادت دی او د روزه ماتي په وخت کې چې سړی دعا کوي. ودعوة الصائم حين يفطر صومه. روزدار چې کله روزه ماتي او دغه وخت کې دعا کوي. د جهاد په وخت کې دعا قبلېږي چې یو سړی مجاهد دی او لومبني خط کې ولاړ دی او د دشمن حملې پې راځي او دیم پې حملې کوي. دغه وخت ډېر مبارکي. په دې وخت کې دعاګانې قبلېږي. د فرض مونځ نه رستو دعاګانې قبلېږي. پیغمبر علیه السلام به چې فرض مونځ وکړو نو د هغې نه رسته به یې دعاګانې کولې. دارنګې د پېشمني وخت دا په ټولو وختونو کې ډېر مبارک او لوی وخت دی. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا. د شپې پاسېدل دا نفس ته ډېر ګران دي. د سحر د اذان نه ګنټه مخکې یا نیمه ګنټه مخکې چې سړی پاسي اودس وکړي یو څلور یا شپږ رکعاته تهجد وکړي او د هغې نه پس دی دعا کوي. دا دعا ډېره زیاته مقبوله وي. ځکه دغه وخت کې د الله تعالی رحمتونه دغه آسماني دنیا ته راغلي او دغه وخت کې آواز کېږي شته څوک دعا غوښتونکی چې دعا یې قبوله کړم.
شته څوک سوال کوونکی چې سوالونه قبول کم. هل من مستغفر فاغفر له، شته څوک بخنه طلب کوونکی چې وی بخم. هل من مسترزق فارزق له، شته څوک روزي طلب کوونکی چې د روزۍ دروازې په پرانیزم. دا ډېر مبارک وخت دی. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. حسن بصری بفرمایل چې علماء ته او طالبانو ته خو تهجد ډیر لازمی دي چې دوی پاسی او 4 رکعاته یا 6 رکعاته نفل وکړي او بیا دغه وخت کې د الله تعالی نه سوالات کوي نو دا فوراً چې کوم نو قبلي. د یوسف علیه السلام ورونو څومره زیاته کړو. یوسف علیه السلام او دا غرور بنیامین دا د یو مور نو او لسرونه د بلې مور نو د میرانه رونو د یوسف علیه السلام سره او د بنیامین سره نه لګیدا قدرتی سکرونو که کله کله رقابت نو بیا چې میرا روري. او د یعقوب علیه السلام زیاته مینه د یوسف علیه السلام سره وه. د یوسف علیه السلام په تندي کې پلار ته د نبوت رڼا ښکارېده چې زما دا بچی به پیغمبر کیږي. او ډېر لوی فراست او ذکاوت یوسف علیه السلام لرلو، ډېر حسن او جمال هم لرلو. او بیا یو خوب هم ورته بیان کو چې دا عجیبېږه خو مې عجیبه خوب لیدلی دی. 11 ستوري دي او نور او سپوږمۍ هغه ما ته په سجده پراته دي. پلار ورته بچیا دا خوب ګوره چاته بیان نه کړي، د دې خوب تعبیر خو څرګند دی. 11 ستورو نه مراد 11 سرونه دي او د نور نو سپوږمۍ نه مراد ستا مور او پلار دي. دا ټول بستا د احساناتو لاندې وي، ستا به په دې ټولو باندې احسان وي. دا خوب ګوره بیان نه کړي ځکه درونو سره رقابت وي. والله علم چې خوب پته هغوی ته څنګه ولګېده. او د پلار زیات مینه د یوسف علیه السلام سره وه. رونو غوښته چې په څه طریقه موږ دی رکو چې دی د پلار مخې ته نه نو بیا خود به خود زموږ د پلار مینه موږ سره پیدا شي. دا یو لوی خرنګ دی او یو لوی مانع دی. پلار ته وایي چې ته موږ سره د یوسف علیه السلام ولې نه پرېږدې؟ پرېږده موږ ځنګل ته ځو، ګرځي به، سیل به کوي، میوې به خوري. د کنعان په غرونو کې عجیبه عجیبه میوې وي او واړه ماشومان هم چې سړی هسې بارو باسي او منډې منډې ووایي نو په هغې سره صحت هم ښه شي. پلار ته دی موږ سره پرېږده. یرتع ویلعب، ګرځي را ګرځي به، لوبې به کوي، صحت به یې ښه شي. پلار ورته زه یېرېږم هسې نه تاسو ښکار پسې ور متوجه شئ او دی به پرېږدئ. هغې ځنګل کې بلا پړانګان او شرمخان مو. بهر حال یوسف علیه السلام بوتلو او بیا د قتل اراده کوله. یو ورور وی ظالمانو قتل مه کوئ، دا ډېر لوی جرم دی. دغې بنډر کوی ته به وغورځوو. کیدای شي څوک قافلې والا که د دې کوی نه اوبه وباسي او دی به د بوکې سره ونښلي نو دې چېرته بل وطن کې به د پلار د مخې نه لرې کوي. قتل کوئ ما لا تقتلوه والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره. چنانچه اوږده کیسه ده. کوی ته وغورځولو، بیا یو قافلې والا راځي، هغوی د کوی نه اوبه وباسي او الله تعالی د یوسف علیه السلام د رایستو نظام کوي. یوسف علیه السلام بوکې سره نښلي. هغه سړی چې بوکه راوباسي ګوري ورسره خشته ښکلی هلک انخته دی. هغه چغې کې یا بشرا هذا غلام، ما خو براستی هغې سره خو یو بهترین خشته نوجوان هغه لګیا دی ځوړند دی.
بیا وی دیره دا بمګه مصر کې په ډېرو پیسو خرڅ کو او رونو کې به بعضې رونه روزانه راتلل او د یوسف علیه السلام حالت به معلومولو لږه روټۍ به یې ورته ور وغورځوله معلومولو چې ژوندی دی که مړ دی په دغه ورځ خوی ته اوازونه کوي اواز نه راځي هغه ویره دا خو جوړ چایسته دی چې وی کتل واقع د اوښانو د قدمونو نښې وي نو هغې پسې ورمنډې کړي قافله راګیره که ودرېږئ ولې وي د کوی نه تاسو هلک راوسته دا خو زموږ غلام و موږ نه تښتېدلی و او دی چې تاسو مونږ ته نه مونږ ته په پیسو به در باندې خرڅ کړو په معمولي رقم یې خرڅ کړو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده او بیا یوسف علیه السلام زی د مصر په بازار کې خرڅېږي او د مصر گورنر یې علي اوږدې کیسې دي او پلار ته په دروغه باندې لاړل یوسف علیه السلام چې غورځولو قمیص یې هم تیز هغه وی د خدای نه ویریږئ زما دا بدن ولې بربنډوئ کم از کم حیا وکئ هغه ته قمیص وویستو او بیا یو بیزه یا یو اوسۍ یا سوی الاله کو د هغې وینه په هغې قمیص ولګوله او ماسخوتن کې ورالل ځکه د ورځې نه د مکر جړه معلومیږي او د شپې نه د مکر جړه نه معلومیږي د شپې نه لاړلو د دروغو جړه مړه شروع کړه چې دا جې موږ خو دغسې مخکې تلي وو شرمخ راغی او هغه یې وخوړو کته نه منې دا د هغه قمیص دی هغه د په وینو باندې سور دی او قمیص بالکل ټیک ټاک و یعقوب علیه السلام یې عجیبه شرمخ دی زما د بچی نه قمیص سسته ده او د هغې نه وروسته شرمخ و چې په سړي حمله کوي د قمیص سره کوي دې نه ستاسو دروغ معلومیږي دروغجن یې بهرحال دی قسمونه خوري او بیا یوسف علیه السلام د گورنر په کور کې تربیت حاصلې هغه لا بیا لویې کیسې دي بیا الله تعالی په تخت باندې کښېنوي بیا قاصالي راځي او د کنعان خلق بتلو د مصر نه بیا غله په کنټرول نرخ باندې په ارزانه بیه باندې راړله رونه ځي او یوسف علیه السلام ورته د اوښانو هغه ډک غونډې ورکوي بیا دی وي زموږ یو بل رورم دی که د هغه برخه دې م راکه بیا هغه م ولې نه دی رایستی یاره هغه پلار مونږ سره نه پرېښودو بنیامین د هغه نوم دی ورته وی دی بل دل چې راځئ هغه م راولئ نو زه بیا د هغې برخه مستقل د اوښ یو بار درکم او که را مو نه وستو نو تاسو به دروغجن یئ بیا مه راځئ نو په دویم دل چې تلل نو پلار ته یې مینت وکړو چې دی م را سره ولېږه اوږده کیسه ده به هر حال بیا یې ورځ داسې راځي چې یوسف علیه السلام خپل والدین هم راغواړي رونه هم راغواړي ټوله قبیله ځي او یوسف علیه السلام یې په تخت کښېنوي او رونه ته پته ولګېده چې موږ یوسف علیه السلام سره او د هغه ورور سره څومره ظلمونه کړي پلار ته موږ څومره دروغ ویلي دي نو بیا پلار ته وایي یا ابا نستغفر لنا دا چې موږ ته بخښنه وغواړه یقینا موږ ډېر مجرمان یو څومره ظلمونه موږ کړي دي نو پلار هم ډېر مهربانه په بچو نه څومره غلطي وشي که نه لیکن مور او پلار یې بیا مبخي نو ورته وی سوف استغفر لکم ربی بچو ته وی بچو یو وخت را روان دی په هغې کې به زه د الله نه تاسو دپاره دعا غواړم نو مفسرین لیکي چې دا د پېشمني وخت و د پېشمني په وخت کې یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته دعا کوي چې خدایه زما د دې بچو نه بلا غلطۍ شوي دي ته خو بخونکی مهربانه خدای ما خدای وبخل خدای ته مبخي مفسرین لیکي چې یعقوب علیه السلام ورته د پېشمني وخت منتخب کړو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په اولیاءو کې لوی ولی دی خلق ورته پیران پیر وایي یعنی د پیرانو پیر او زموږ علاقه کې ډېر خلک چې د هغو نوم بیا اودس والي نو صدقه ورکوي هلکه د عالمانو تاسو باندې د پیران پیر نوم بیا اودس واخېستو
لوی خدا رسیده خاوند کشف و کرامات ته او ډېر لوی لنګر یو د پیرانی پیر صاحب په زمانه کې به په زرګونو خلک دغه په لنګر کې د شام او د روم او د هند او د خراسان نه به دا قافلې تلي لوی عالم مو لوی بزرګ مو خلق به دغه نه بیعتونه کولو اوسم په دنیا کې لوی لنګر د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ده اوسم سل یو نیم سل 200 کسان ارمال دغه د لنګر نه غوښې او د دنیا نعمتونه خوري زمال ته 15 سره د پاتې شوی ما خلق دا د دنیا نعمتونه راډیو په فقراو باندې تقسیمي اعلی مدرسه ده پکې مدرسه قادریه لوی مزار دی او سلویه دنیا را دینو داغه په ژوند کې خو په زرګونو خلقو بادشاہ وزیر ته درخواست ولیکلو چې دا درخواست شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کا په درخواست کې د شیخ عبدالقادر بلا تعریفات لیکلو چې دا د کشف او کرامت خاوند او تانه بلا دنیا سے را بکیږي زما تمنا ده چې د پلان کې صوبې څومره عشر څومره خراج دا ما ستا لنګر ته وقف کوسته کستا په لنګر کې په زرګونو خلک د شرق او غرب نه راځي دا به په هغې باندې استعمالیږي ډېر په ادب درخواست کوم زما دا پیشکش قبول کا صوبم لکه د صوبه سرحد عمره لویه صوبه چې د هغې څومره عشر دې ته وایي چې په ځمکه کې فصل وشي او باراني ځمکه وي نو 10 من به د هغې نه عشر وباسي او که نه ارټي ځمکه وي نو بیا 20 من به ورکوې 20 من نه په لکونو منونو غله جوړیږي که چړه پیدا شي که ریږي پیدا شي که جوار پیدا شي که اوربچې وي که باجره وي نو دا یو ډېر لوی مقدار جوړیږي وزیر راغی ډېر په ادب او احترام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته د بادشاہ درخواست وړاندې کو چې بادشاہ سلامت بصد آداب دا درخواست پیش کړي چې د پلانکۍ صوبې تمام عشر تمام خراج هغه بستا لنګر ته راځي ته د بادشاہ دا پیشکش قبول کا شیخ عبدالقادر جیلانی وخندل چې موږ فقیرانو ته ګوشهنشینو ته د بادشاهانو د عطایاو ضرورت نشته موږ د رب العالمین د دربار ګدایان یو الله تعالی په خپله د خپلو فقیرانو د لنګرونو انتظام کوي بیا وزیر مطالبه وکړه بیا ویجي خیر د څه مکتوب که مراکو نه خبرې د بادشاه تسلي به وشي نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته په 2 شعرونو باندې جواب ولیکلو شیخ عبدالقادر جیلانی د فارسی د لغت ماهر او اصل کې گیلان په ایران کې دی د ایران نه تلو نو بغداد کې بیا مقیم شو نو گیلان په ایران کې مشهور ښار دی عربی کې دغه غاف بیا په جیم بدلیږي گیلان ته بیا جیلان وایي لکه ګلستان د سادی صاحب کتاب دی عربی کې ورته جولستان وایي جولستان نو اصلي خو ده فارسی د فارس ته وطن دی نو په فارسی کې ورته 2 شعرونه ولیکل چوچتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم او زانگا کی یافتم خبر از ملکی نیم شب من ملکی نیم روز با یک جانم خرم تخواب دا بادشاہانو پا سر تور چترئی و او دا غیلانی با بادشاہ ناستو خلق بم ناستو او خلقو بخبل درخواستون رالل جی ما باندې دا سړی ظلم کوي ما باندې دا کوي دا بکوي د بادشاہانو
دروازې به بندې نه وي، نو به په دروازو ګیټ کیپر ولاړو، بادشاہ به دغسې عامو خلکو کې ناستو، عادلان بادشاهان به وو، هغوی به په میدان باندې ناستو، دا نه چې فوج به مي او پولیس به مي او دا اوسني بادشاهان خو اکثر ظالمان دي، دی خو یېرېږي د کور نه وتنې یم چې چا په تندي ویشتنې یم. د قیصر روم قاصد راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د بادشاہ پیغام یې راړلی، خلکو نه تپوس کوي مدینه منوره کې چې د بادشاہ محل کوم دی؟ هغه یې وخندل د بادشاہ محل کوم دی؟ داسې د قیصر او د روم بادشاهان خو نه دي چې لوی محلات یې ځان ته جوړ کړي وي. خیر هغه مجبوره شو چې هغه د مقبره کې د ونې لاندې پروت دی. د ګرمۍ زمانه و، امیرالمؤمنین خپل خمیس مبارک ایستی او اودو د ونې لاندې، نه پولیس دی نه فوج دی نه څه بل څوک دي. قاصد ته راغی او حضرت عمر ته وکړل، رپندی پې راغی چې الله اکبر، ده ته خدای څومره لوی رعب ورکړی دی. او بیا دغسې ولاړو چې پاسېدو، ویجي دا خط ما ته د روم بادشاه را کړی. هغه چې د حضرت عمر دی چهرې ته وکتل، د هغه په چهره چې کوم انوار او برکات و اسلام یې راوړو، واپس لا نوړو چې بادشاهان خو دې ته وایي چې په صحرا کې پروت دی او پروا یې نشته. نو هغه زمانه کې هم بادشاهان په کلاو میدان کې ناستو، برو په یو توره غټه چترۍ وه. نو پیراني پیر صاحب ورته وایي لکه ستا په سر چې دا توره چترۍ ده، الله تعالی دې زما بخت او زما قسمت دغسې تک تور کړي لکه چې په تا دا توره چترۍ ده. که زما په زړه کې ستا د تمامې بادشاهۍ دومره غوندې خیال مي، چونچتر سنجري رخ بختم سیاه باد، تا باندې چې دا لوی تور چتر دی، الله دې زما د بخت دا مخ دغسې تک تور کړي، زما قسمت ته خدای تور کړي. در دل اگر بود که زما پڑکی لی حوث ملک سنجرم، ستا د تمام بادشاہی در خیال او زانگا کی یافتم خبر از ملکی نیم شب، ما تا چی د نیم شپی پا بادشاہی کی کم لذت او کم خون محسوسی گی، من ملک نیم روز بیک جو نم خرم، زستا طول بادشاہی پا نیم اور بشم نالم. دلتا بزرگان لکی کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، د شپې په عبادت کې چې عبادت کوونکو ته کم خوند ملاویږي، هغه بادشاهانو ته په تخت او تاج کې هغه نه ملاویږي. توره تیاره ده، په کمره کې پاسېدلی بیبي دې موده ده او ترو غوندې پاسې او اودسو کې او تهجد کې او سجده کې پروتي، په توره تیاره کې وی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. د دې دومره خوند دی، دومره خوند چې انسان دا تندی په دې ځمکه پروت دی او دی د الله تعالی ثنا وایي. دا ډېر مبارک وخت دی. اهل اللیل فی لیلهم الذ من اهل اللهو فی لهوه. اللہ تعالی د صحابه تعریف کوي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. د رسول الله صحابه د شپې خوبونه نه کوي، د دې جسم د دې د بسترونه لري وي، تتجافى لري وي جنوبهم د دې اړخونه عن المضاجع د بسترونه، بستر په دې پاتې. دا تبلیغی جماعت هم په دې لحاظ سره ډېر ښه دی. تبلیغی جماعت کې خلک د تهجد خوند والی، مرګري مرګري پاسي او خلک چې ګڼ مرګري وي او یو ملګری په ملک کې تلاوت لغونې په زوره کوي، دا هم ډېره ښه ده چې هغه نور مرګري هم پاسي. صحابه کرام به تمامه شپه په بندګۍ او عبادت کې ولاړو،
محمد رسول الله والذین معه کم ملګری چې د رسول الله مبارک سره دي اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا د شپې نه به څوک په رکوع کې وي څوک به په سجده کې وي یبتغون فضلا من الله ورضوانه. نو ما دا عرض کولو چې دعاګانې ہر مال قبلیږي لیکن بعض اوقات بالکل رجسٹری وي د پیشمنی دا وخت په تمام اوقاتو کې ډیر مبارک وخت دی او د سحر اذان ته خو سړی اصل پسې غلام سرور اذانو کې کم کم ځای ته د اذان رسی نورو جماعتونو نه زموږ دا کوډي دا اکثر جماعتونو نه دا اذانونه کم کم ځای ته رسیږي او بیا دی پکې نعتونه وایي تلاوتو کی او بیا هم ډېر بدقسمته دغسې د پراتی ډېر لوی افسوسي ډېر د افسوس مقام دی باش بیدار که خوابه عجب در پیش است دا شپو کې سنا سے حصہ بیدار اوسېږه د قبر تورې تیرې مخکې دي څوک چې د قبر تورې تیرې روښانول غواړي کتابونه لیکي چې ډېر تهجد کوي د تهجد په برکت د قبر هغه تورې تیرې به دلته چې کمدنو روښانه کېږي دغه رنګې لکه اوقات د دعاګانو دپاره پیټن دي نو دارنګې بعضې ځایونه هم په مخ د ځمکه داسې دي چې هلته هم دعا یقینا قبلیږي هغه جوماتونه دي جومات پر زمین باندې ډېرې مبارکې ټوټې دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خیر بقاع الارض مساجدها په مخ د ځمکه غوره دی جومات ته جومات او مقبره ده مقبره ده عبرت ځای نو مقبرو کې هم دعاګانې قبلیږي په مقبره روانې مړو ته هم دعا وغواړه او ځان ته هم دعا وغواړه د شهداو د قبورو سره دعاګانې قبلیږي او جماعتونو کې دعاګانې قبلیږي او بل د جنگ په میدان کې دعا قبلیږي چې سړی دشمن سره لګیا دی جهاد کوي جهادم ډیر لوی عبادت دی په هغې کې الله تبارک وتعالی دعاګانې قبلوي دغه رنګې خانه کعبه کې بلا ځایونه دي ملتظم کې دعا قبلیږي حجر اسود او د خانه کعبه دروازې میز کې دغه دې ته ملتظم وي ملتظم خلق دغه دې کې د خپل سینه د خانه کعبه سره ولګي او د خانه کعبه مبارک دورشل ته لاس رسي د خانه کعبه دروازې دورشل دومره اوچته ده چې لاس باندې ایله ورته ورسي دلته خلق دعا غواړي د لبیک لبیک چغي چاپیر لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك خدای دا خدا ډیر لري نه راغلم استاد درته حاضر ما پروردگار زما دا راتل قبول کی په دغه وخت دعا قبليږي مقام ابراهیم هغه ځای دی چې هلته به ته 2 رکعاته کوي یو مبارک کاڼی دی په دې کې د ابراهیم علیه السلام د مبارکو قدمونو نښې دي چې طواف وکړي دلته کې به 2 رکعاته کوي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا او دلته چې بیا دعا کوي دا دعا هم قبلېږي میزاب رحمت ته د خانه کعبه مبارکه پرناله د سرو زرو دا غیلان دیو سڑے ادریگو دعا کئی دعا قبلیگی دا زمزم اوپدے اسکلی نو خانہ کعبے تمخ کا او دعا کوا اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا اللہم انی اسأل منک علما نافعا اللہم اشفنی واسأل منك شفاء كاملا عاجلا بلا دعاګانې کوه الله تعالی دعا قبلي او بیا د صفا په غونډۍ کې ودرېږي دا غدرم خانه کعبه ښکاري اگر چې د جمعه ستویم دي کوشش کوه
او دغه دی کې دعا کوه. دارنګې د مروه تمام ځایونو کې دعاګانې قبلېږي. د منا په میدانونو کې د مزدلفې او د عرفات. نو دعا د انسان هر مال کوي، هر مال د الله تبارک وتعالی نه دعا کوه. الله تعالی په دعا باندې ډېر خوشحالېږي. الله یغضب ان ترکت سؤاله. کو خدای نه غواړي، خدای خفه کېږي چې ګوره دا بنده د ما نه اړو سوال نه کوي. او څومره چې سوال کوي دومره خدای خوشحالېږي. او وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم نه چې سوال کوي غصه کېږي. یو فقیر که یو دکان نه سوال کوي چې خیرات راکا، هغه دکاندار ورته روپۍ ورکا، او دا فقیر لاړو یو 2 منټه پس بیا راغی او هغه دکاندار ورته شرم نه درځي اوس یې خو مې روپۍ درکړي او کله په درېم راغی دکاندار او پاس یو 2 ډبه ورته وباسي. بني آدم نه چې په دویم درځم غل دی سخت غوسه کېږي. او رب العالمین انتهایی خوشحالیږي. واذا سالک عبادی عني. زما بندگان چې ستانه تپوس کوي زما باره کې د ډېر قریب یم. دعا کرو که او که په زوره الله تعالی ستا حاجتونه پوره کوي. دعا قبلېږي لیکن انسان ته پته نه لګي. ډېر وایي لکه زه خو دعا کوم زما دعا نه قبلېږي. تا ته څه پته ده چې ته وایې ستا دعا نه قبلېږي؟ یو سړی وایي خدای او 10 لکه روپۍ خوراک او 10 لکه ورته نه میلاوېږي. دی وایي زما سوال نه قبلېږي. ته څه خبرې؟ پتا یو بیماری راتله مثلا که تا 100 لکم لګولی هغه نه لګېده، الله تعالی هغه بیماري لرې کړله. انسان ته څه بدلګي چې زما خیر په څه کې دی؟ الخیر فيما وقع وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. او کله نه کله مال او دولت ته سړي سره مفید نه وي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. یو سړی او تماچا غشتي وه، پخوا به دې دره کې تماچه جوړېده چریداره، وړه تماچه وه دا د چریدار کارتوسه پکې په 15 روپۍ اخیستې وه. مردور ته کم سړی درته مړ کم، کم سړی درته مړ کم، دومره نشه وه پکې. نو دا مال او دولت هم بعضې سړي دپاره نه دی ښه. هغه کې نشه پیدا شي، هغه په هغې سره قتل کوي.